الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عاقلة غوغونی سماتا، اے عاقلہ غوغونی سماتا، مرګې نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته. ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو، ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو، چې د کبره به یې نه کتل اچا ته. د اجل سواره په تخت بدل راشي، ناګهانه به تالاشي وایم تا ته، ناګهانه به تالاشي وایم تا ته. په ژوندونې توبه وباسه رحمانه، په ژوندونې توبه وباسه رحمانه، چې قیامت کې شرمنده نشي الله ته. واجب الاحترام ارباب خاص و عام، علماء کرام، طلباء عظام، زما د اهل سنت والجماعت عقیدې سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمند مسلمانانو، تیر جمعه کې ما تاسو ته د حضرت ابراهیم علیه السلام د ټولو نه لومړنی امتحان ذکر کړو، چې کوم علماء کرامو په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې کوم امتحانات راغلیو، او په هغې کې چې کوم غټ غټ امتحانات په ابراهیم علیه السلام باندې راغلیو، نو هغه 4 امتحانات. نو اولنی امتحان خو ذکر شو، دویم امتحان په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې دا راغی چې کله نمرود حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل خار یعنی د بابل نه وایستو، فلسطین ته وشړلو، نو خپل علاقه، خپل ملک، خپل خار هغه پر خوستل دا ډیره مشکله خبره ده، ډیره سخت خبره ده. خو د الله د دین د پاره حضرت ابراهیم علیه السلام خپل خار پریدي، خپل کلی وطن پریدي. وی نشي نشي نه غریب غاړه نشي، نشي نشي نه غریب غاړه نشي، تر سوچ د یار پسې وانخلې زلې زولې. دومره لوی مېلمه چې کور ته بیایي، اول صحن د جارو که د خشاکو. نو ابراهیم علیه السلام خو الله غواړي، الله میلاو شي، د الله قرب، د الله نزدېکت، د الله خوشحالي، د الله رضا. نو هغې خپلې ښځې ته نه کتل، بچي ته نه کتل، کلي وطن ته نه کتل، خلکو ته نه کتل، اور ته نه کتل، د هر حالاتو سره مقابله کوي او خپل رب راضی کوي. وی تم یوں نہیں سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پرغیب میں سامان اب میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام زما محترمو چې کله د فلسطین سفر کوي،
نو علماء کرام فرمایي په دغه وخت کې د ځمکې د پاسه صرف 3 مسلمانان، یو مسلمان نو بغیر د دې 3 مسلمانانو نه چې پاغي کې یو مسلمان حضرت ابراهیم علیه السلام، بل مسلمان حضرت لوط علیه السلام چې کوم د ابراهیم علیه السلام راره دی، او بل د کور والا بیبي حضرت سارا بیبي علیه السلام. زما عزتمندو په دغه ټیم کې دغه 3 مسلمانانو اوس بل امتحان په ابراهیم علیه السلام باندې دویم امتحان چې کوم راغی نو هغه په مصر کې یو ظالم بادشاہ چې چا سره با زما محترم خور وا نو هغه به پر خوستل او چا سره به چې بیبي و خزبه وا دا غي خاوند به قتل کو او د بیبي سره به چې کم دی ورله بدکاری کولا او دا غي سره به مخ تورولو. دی ظالم بادشاہ دا ظلمونه روان کړیو. زما محترمو حضرت ابراهیم علیه السلام چې کلا هغه علاقې ته ورسېدو چې په کومه علاقه باندې دغه ظالم بادشاہ مسلطو، زما محترمو د دې ظالم بادشاہ او د دې ظالم او د دې کافر یو وزیر حضرت ابراهیم علیه السلام په لاره کې وکتو او تینه تپوس یې وکړو چې دا ستا فرشته کې څه کېږي دا زنانه. زما محترمو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي دا خو زما بیبي ده، دا زما بیبي ده. اوس دغه سړی دا ابراهیم علیه السلام ته مشوره ورکي چې د چهرې نه ډېر دیندار او تقوادار او پرهیزګار انسان ښکاري او مسافر انسان او ډېر شریف انسان ښکاري، خو زه د دې اصولو نه خبروم. دلته دا ظالم دغه بادشاہ زه خو د ده یو نوکر او غلام یم، زه خو نور هیڅ سستا مرسته نشم کولی، تا سره هیڅ قسمه نوره منډه نشم والی، خو صرف دغه مشوره در کوم چې دا ظالم بادشاہ تا نه تپوس وکړي چې دا دې څه ده نو ته ورته وایې دا مې خور ده. که چېرته دې ورته وویلې دا مې خور ده خو پرېږدم دي، او که دې ورته وویلې چې دا مې ښځه ده بیبي ده نو پته نه لګي چې څه تکلیف او څه مصیبت کې به تاسو غورځېږئ. بیا په هر حال حضرت ابراهیم علیه السلام زما محترمو سارا بیبي ته دا خبره وکړه علیه السلام چې تا نه دغه ظالم بادشاہ تپوس کوي چې ته د ده صحیح نو د ځمکې په سر باندې زمونږ نه بغیر نور څوک مسلمانان نشته، بس موږ هم دغه 3 مسلمانان نو ته به ورته ووایې چې دا زما رور دی، انما المؤمنون اخوه، په هغه بنیاد باندې دا زما رور دی. نو به هر حال ابراهیم علیه السلام داسې یو ځای کې پاتې شو او دې ظالم چې کوم دی سارا بیبي دای راوغوښتله او زما عزتمندو د هغې نه یې تپوس وکړو چې دا سړی چې کوم تا سره دی دا ستا فرشته کې څه کېږي؟ نو سارا بیبي ورته وایي چې دا زما رور دی. خو به هر حال وی الله جل جلاله دا حسن په 10 حصو کې تقسیم کړی دی حسن، او په دې کې 3 حصې حسن الله حوا علیه السلام ته ورکړي او 3 حصې حسن سارا علیه السلام ته الله ورکړي او 3 حصې حسن یوسف علیه السلام او یو حصہ حسن الله په ټولو مخلوقاتو په ټولو بندگانو کې تقسیم کړي. نو انسان حیران شي چې 3 حصې حسن کنه چې دا یوسف علیه السلام به څومره ښایسته وو، د حوا بیبي به څومره ښایسته وه، دا سارا بیبي دا به څومره ښایسته وه. نو به هر حال ورته دا خبره کړه چې دا زما رور دی، خو د هغې نه باوجود هغه ته د بدکارۍ مطالبه وکړه. هغه بیا هم دا سارا بیبي ته د بدکارۍ دپاره او زما عزتمندو د هغې عزت لیلام کولو دپاره لاس ور اچولو. هلته ابراهیم علیه السلام په مانځه باندې ودرېدو الله ته. زمونږ او ستاسو پیغمبر نبی علیه السلام ته هم چې کله سخت کار پیښ شو کوم طرف ته متوجه شو؟ مونځ طرف ته. زمونږ ته هم حالات پریشانی ټینشنونه بیماری مشکل پیښي که نه پیښي ټول د سلمه پریشان نارینه زنانه، خو خیال کوي چېرته دا تندې الله ته ونه لګو، چېرته یو 2 رکعته صلات توبه 2 رکعته صلات حاجت مونځ ونه کړي. زمونږ خو خپل مونځ داسې دی چې الله دې معافي وکړي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام په مانځه ولاړ دی او دلته اوس کومه مسله شروع ده چې د ابراهیم علیه السلام بیبي ته دغه ظالم
په غلط نظر باندې او زما عزتمندو د سارا بیبي نه یو غلطه مطالبه او یو غلط ډیمانډ کوي لګیا دی. نو چې کله سارا بیبي ته لاس ورچولو الله رب العزت د طرف نه چې کوم دی د دې ظالم بادشاہ لاس ونیولی شو. د الله د طرف نه د دې د لاس ونیولی شو. الله ځمکې ته حکم وکړو د دې ظالم بادشاہ د دې کافر خپې ونیولې او د ځان کې د نکول شروع کړ. الله والاو سره به نه چیړي، علماو سره به نه چیړي، دیندارو خلکو سره به نه چیړي. ځکه چې ته خو خان او نواب او ایسی چور ډی ایس پی او ایس پی او په دې خلکو باندې یقین او باور او توکل او د هغې نه دې امید وي او دا خلک چې لږ تکلیف کې شي نو خپل رب ته چغې وایي بیا او د الله په قهر او غضب چې څوک لګېدلی دي نو د هغې نوم نمرود دی، د هغې نوم ابو جهل دی، د هغې نوم فرعون دی، حامان دی، ابی بن خلف دی. دا د الله په قهر او غضب باندې لګېدلي خلک دې نه عبرت اخیستل پکار. نو به هر حال دغه ظالم بادشاہ سارا بیوی ته وایي د الله د پاره مې معاف کا او الله ته زاری منت وکړه او دعا وکړه چې اوس مې الله معاف کړي، زه تا ته هېڅ قسمه تکلیف نه در رسوم او په عزت کې هم دلته نه رخصتوم. خو اوس چې کوم دی لکه څوک بیمار شي د الله په پکړ کې راشي، څوک چې کوم دی لکه په دې جیلونو کې چې کوم قیدیان پراته دي که نه، چا باندې کال قید دی، چا باندې 10 کاله، چا باندې عمر قید دی. دي څه وایي؟ وایي بس دې ځینې وځو که نه 4 میاشتو له نقد تیاري وایي، وایي دې ځینې وځو وایي کال لپاره نقد تیاري. وایي اوس کښېنه فراغت دا غنیمت وګڼه چې تا باندې مصروفیا راځي، چې ته مصروفه کېږي. صحت غنیمت وګڼه مخکې دا بیماری نه چې پتا بیماری راځي. مرګ غنیمت، دا ژوند غنیمت وګڼه د مرګ نه چې تا باندې مرګ راځي. ځواني غنیمت وګڼه د بوډاپې نه چې تا باندې بوډاپه راځي. هغه شان خدمت، هغه شان عبادت، هغه شان مونځ، هغه شان حج، هغه شان عمره، هغه شان خپل رب نشي راضي کولی په بوډاتوب کې چې څنګه خلک په ځوانۍ کې خپل رب راضي کوي.